کوشش کوي خپل اولاد بد عقیدګۍ نه بچ کې دا لپاره زمونږ د علماو سره کوي. مهرباني وکړئ زما تاسو ته دا خواست دی، دا مې یو عرض دی چې خپل اولادونه د عالمانو سره کوي. دې نه علاوه ازبنډ کې فیضان مدینه کې زمونږ اجتماع کېږي، هلته هم ځئ، څه ناڅه به زده کوئ. ګوره الله چې دی که نه هغه نه ډېرو حجونو ته ګوري، نه زکاتونو ته ګوري، نه ډېرو عمرو ته ګوري، هغه څه ته ګوري؟ ازړو ته ګوري. کتابونه لیکي یو شپنکی و هغه مړ شو، چا په خوب کې وکتلو ډېر ښکلي صورت کې دی او جنتي لباس یې اغوستی. وایي دا څنګه صاحبه؟ وایي دا څنګه؟ وایي دا خو زه ډېر ګناهګار وم، ډېر خطاکار وم، خو یوه ورځ یو عالم دین ولاړو تقریر یې کولو، ما یوه مسله ترې زده کړه. زه خو شپنکی وم، ټوله ورځ به ما په صحرا وم، خو چې رابه هغه مسله مې ترې زده کړه به مې خلکو ته بیانوله. علماو ته هم دا خواست چې ګورې هر ځای خلکو ته نصیحت کوئ، هر ځای کې خلکو ته نصیحت کوئ. یوه مسله به د زندګي جوړه کړي او آخرت پې جوړ کړي. نو ما عزتمندو وایي څه مسله وه؟ وایي عالم لګیا و خلکو ته یې وی دا کم سکاره چې پاته شي هیره راک چې ورته وایي په دې استنجا مه کوئ، دا مکروهه ده. وایي کله چې زه مړ شوم الله ما ته وفرمایه چې اوس پنکیه ته خو وې ډېر خطاکار، خو چونکې تا زما دین سره دومره محبت یوه مسله دې زده کړې وه به دې په هر مجلس کې بیانوله، ورځه د دې یوې مسلې په برکت سره بې حسابه ته ما بخلای. الله زړونه بدلوي. بندګانو باندې رحم کوئ، محبت کوئ.